بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف ډیر خلک دا وایي چې دا د مریم نواز سره وي او د مریم نواز خواته ولاړ وي. نو دغه مخالفین سوی وی مولانا طارق جمیل صاحب خو معلم دی کنه، هغه داسې کار ولې نه کوي او هغې چرته داسې کار کړی دی. نو راځئ د ستاسو سره چې کوم مې نن یو ویډیو چې کوم دی ښیمه، نو تاسو په دغه ویډیو کې وګورئ چې مولانا طارق جمیل صاحب د پردۍ زنانه په سر او په اوږه باندې شاته چې کوم دی لاس دی او دغه زنانه د ده په زنګون باندې لاس دی. نو آیا دا جایز دی؟ آیا شریعت د دې اجازت ورکوي؟ او بیا ورته چې کوم دی دا مخامخ ګوري او دغه زنانه چې کوم دی دې خواته راځي کینی، بیا ورته چې کوم دی په سر باندې لاس دی. نو آیا دا جایز دی؟ که نه صرف دا کار د مولانا صاحب دپاره حرام دی؟ نو زه دا نه یم چې مولانا طارق جمیل صاحب هغه یو غلط انسان دی، خو زه صرف تاسو ته ستاسو حقیقت ښکاره کومه چې کم عالم ستا سپورټ کوي نو د هغې هر څه جایز دی. دغه عالم چې کم دی بیا په حقه باندې دی. نو د دې ویډیو جواب زه ستاسو نه ضرور غواړم چې تاسو د مولانا صاحب د مریم نواز خواته خو چې کوم دی هغه ودرېدل حرام ګڼئ او د اسلام خبره پکې کوئ، خو دلته دا کار جایز شوی دی او که ناجایز شوی دی د دې زه ستاسو نه ضرور جواب غواړم. ځکه چې مولانا طارق جمیل صاحب په سر ولوم لاس دی او دغه رنګې شاته چې کوم دی په اوږو ولوم لاس دی او هغه چې کوم دی دا مولانا طارق جمیل صاحب په زنګون باندې لاس دی. دا کوم اسلام دی؟ دا په کوم اسلام کې چې کوم دی راغلی چې دا جایز دی؟ نو امید دی چې تاسو به زما په دې خبرو باندې پوه شوي یئ. الله رب عزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.